یو څو ضروري مباحث دي اجمال کړل. یو کلام په سند راویانو کې نه تقریبا دا یو کلام په سند کې نمبر 1. دویم احوال د راویانو مختصرا ډېر مختصر. درېیمه شرح الحدیث. څلورمه مناسبت د حدیث د ترجمه الباب سره. مناسبت د حدیث د ترجمه الباب سره. پنځمه په دې حدیث یو اعتراض دی او دا یې جواب دی. یو جمله پرې ده. دا جمله ویلې دا جمله څه ده؟ ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذا جملة واحدة. ومن سفيره بل مسائل مستنبطة. لا يوصل خبري بدل آخرة مولد جديد واحد. شرح هذا حديث تبع غير مولد جديد. ليه مسوي مسائل مستنبطة حدیثنا تب آخر پوچھتے ہیں. اور نمبر 3 کے لیے مناسبت حدیث ترجمہ الباب سره. تدریج خبری بدلون لازم ہے ہر جگہ کے لیے. سمجھ ہوئے تارا یا وہ مسائل مستنبطہ دویم سے شرح الحدیث تاخدہ لازم خبر نا مسائل مستنبطہ شرح الحدیث. اور درې میں سوئے مناسبت د حدیث دا ترجمه الباب سره. تدریج وستا ټول کتاب کې دی. خدای دې یو څو خبرې زیاتې شي. یو دا چې درې خدای لري دا سند متعلق کړه او بل احوال د راویات مختصرا. او دریم په دې حدیث باندې سوال چې یو جمله پرې ښودلې ده دا یې جواب ورکړو ان شاء الله. او یو ضروري خبره بل ده شان ورود ده حدیث. لکه څنګه چې د قرآن د آیت باندې هغې ته موږ شان نزول وایو دلته ورته موږ شان ورود وایو چې دا حدیث ولې رسول الله مبارک وفرمایي. نو دا اووه مباحث دي. اوس راځو بیله د راویانو مختصر حالت وایم. وګوره حمیدي د استاد حدثنا الحمیدي دا د استاد اصل کې نوم یې دی عبدالله ابن زبیر او حمید د ده لیکلی عبدالله ابن زبیر ابن حمید دی لیکلی نو لیکه ته نسبت کوي نو ځکه حمیدي ورته ویلې کېږي. دا څوک دی حمیدي؟ دا د امام بخاري شیخ دی او د امام شافعي معاصر دی. د امام بخاري شیخ دی دا امام شافعي معاصر او دوه حالات د ده په دغه کې شته. حاشیې یې لیکلي دي چې 214 کې وفات شوی دی. بس نور کوم حالات د بخاري نه وایو د راویانو ترمذي به وایو. ولې ټول ثقات دي. ضرورت لري چې د اختلاف راوي قال یو کړه دی نه ټول ثقات. یو درې څلور راویان دي چې په هغې کې علماو کلام کړی دی چې کله راشي ورته لیکل ټول نه یو درې څلور راویان ټول ثقه راوي دي. دا په ترمذي کې وګورئ بحث زیات دی. دلته مختصر استاد یې سفیان دوه سفیان دي. یو سفیان ابن عیینه دی او یو سفیان ثوری. سفیان ابن عیینه او سفیان ثوری دا اوس پیژنئ. دواړه څه به پیژنئ ځکه تاسو پوهېږئ. سفیان ابن عیینه دا وروسته تېر شوی دی. سفیان ثوری لږ مخکې تېر شوی دی. سفیان ثوری په 160 کې وفات دی. سفیان ثوری په 160 کې وفات دی او سفیان ابن عیینه وروسته دی په 198 کې وفات دی. نو که د سند لاندې ځای کې راغلی و امام بخاري ته امام ترمذي ته نږدې و نو دا به سفیان ابن عیینه وي. او که د سند بله حصه کې راغلی و تابعین او صحابو ته نږدې و صحابو ته دا به سفیان ثوری او حالات به ترمذي کې ذکر کړو. دلته سفیان بعد خلک ثوری وایي. ثوری نه دی ښه ثوری دی. ثوری
ثور ابن زید یا ثور ابن یزیدی نکلے اگے منصوب دے نور حالات ترمذی کے ذکر کو بس دلته کم یو سفیان دی رکا دا خو امام بخاری ته نږدې دی سفیان بن عیینه وی محدث دی قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري يحيى بن سعيد الانصاري تابعي يحيى بن سعيد الانصاري ده نکل قیس ابن عمر الصحابي دی يحيى بن سعيد الانصاري كشرار التابعين صغار التابعين صغار التابعين يحيى بن سعيد وهو محدث كسائر دلتا وصف لنا يوي خبر تتاصل للوقت كده نور تفسير ترمذي كده تتاعي ترمذي كده لنا سبب روز ان شاء الله قالين وقت وضرارات مثلا أسي كده دلتا بسوي يحيى بن سعيد الانصاري ويجي يحيى بن دائما قواعد ترمذي كده دائما ده استعمال كل قواعد الترمذي كده ده صرف مختصر به يحيى فاعل حدثنا ظاهر تجليه يحيى فاعل حدثنا او ابن شبكنا تابع الذي ربي علم صفته نقول علم مرفوعي والابن بمرفوعي ربي علم منصوبي وليس ابن بمنصوبي فلا ربي علم مجروري وليس بمسوي مجرور ذكر هذا الصفات ابن نفس كم علم دے اب مضاف الیہ نو قانون دار کی مضاف الیہ مجرور نما دوغرا جاءني زيد بن عمرو جاءني زيد بن عمرو ولے زيد فاعل دے مرفوع دے ابن صفت تابع خپل موصوف په اعراب کې وی نو جاءني زيد بن او عمر مضاف الیہ ابن دے عامر جاءني زيد بن عمرو رأيت زيد بن عمرو زيد مفعول به منصوب ده ابن دار صفت ده ام منصوب شو عمر مضاف الیہ ابن مجرور شو رأيت زيد بن عمرو مررت بزيد بن عمرو ولي زيد مجرور لباب الاخر ابن دار صفت ده ام مجرور شو عمل مضاف الیہ هغه مجرور شو څنګه وکړو جاءني زيد بن اصل داسې وایي جاءني زيد بن عمر رأيت زيد بن عمر بن من برات بالکل نه وایي بل بار چاته وایي یو سړي څو خدي دي نو څوار دی یو ځل ته په سفر یې وایي نو محدث اکثر خلک بولي دي خاطر بخاری له جامعہ د شپې د جنانیه پاره تو اندر شپیتا نماز اکثر ولی میں عبارت دو ہے مان اگر چپینا کیا عبارت نہ ہے دے عبارت پہ مختلف میں زموشی اکثر عبارت ہو شیخ سے ذکر لگاؤ کہ شیخ سے دا اخیری حدیث دا راویانو دا سے عبارت ہوئے دا سے عبارت کہ ٹول حروف او ټول د نحوی قواعد تکتب كان عبارة فبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل يا خدای مضاف الیہ مرفوع ہے سے بتا سکے عن عمارة بن قرقاء خدای نے سر سے کتاب لگا شیخ الحدیث دی بخاری ہوا ہے خدای خدای نوری غاتی کھڑے خدای خدای طباق او خدای توید کی اشوی میں کتاب پورے اور نے پہ یہ زمانہ بدل ضرور لکھے نپوئی کی پتہ چون عبارت کی کٹ بڑھ ہوئی در سے کٹ بڑھ ہوئی جیسے تبایی ہوگا اور کٹ علماء مارسر ناسو اقیمات اکتر معافی تکتر لہذا شیخ نام شیخ مولانا سے بن برات عبارت والا نہ آئے گا لکھا بابا ہے جاءني زيد بن عمرو ہم نے قاعدہ سرا ترمذی کی طرف سے کیوں پڑھا رأيت زيد بن عمرو
ورپسې دا مررت بزید ابن خلاص شوه دلته به څنګه وایم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يحيى فاعل حدثنا لمرفوع ابن صفت يحيى لمرفوع سعيد مضاف اليه ابن مجرور شو والبصير هذا الانصاري طب جاء صفته نحات وين دي علم صفته قرطا نحات سعيد وتنزيل اغا مجرور دي مضاف اليه ابن دي مجرور فده نحات فلندازم الفقار دي حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري دان نحات بني ولے تقاریب کی صفت تابع عالم دے اور قریب دے تو قریب دخل دے تو سعید مجرور قریب مجرور لیکن محدثین سوئی اغیر اذا صفت مقصود دے جانے دا مقصود صفت دے نو مقصود زمون سعید نہ دے مقصود زمون یحییٰ دے حدیث منت سعید نہ نقل کرے حدیث منت یحییٰ نقل کرے دے راوی نقل کرے دے نو دا سعید بدراوی صفت دا سعید مجھے داغا معرفت تفادا لے کر جو کہ یحییٰ تم یا یحییٰ دے ویدہ سعید دے نو سعید سے دا معرفت دا یحییٰ تفادا لے کہ یحییٰ دا سعید دے نور مقصود سعید نہ دے مقصود یحییٰ دے راوی اغا دے فائل حدثنا اغا دے نو یحییٰ بن سعید الانصاری جو بارے یحییٰ بن سعید دا مقصود دا یحییٰ صفت جو خودت تک ارادہ الانصاری وانے مصوار والے دے جدا حجامہ حجامہ تمہیں نسبت دی گئی اور کلم کی نسبت جمع تکے مفرد قلم کے تو انصاری حجامہ دا ناسویر دا یا دا نسویر دا جمع دا ناسویر دا نو ناسوریون پکا یا جمع دا نسویر دا نسویریون پکا نو جمع در سن نسبت ہوگا ماتا گورا مولانا سے بعد وقت یہ لفظ جمعی خدا پمندر دا مفردی لکه انصار زدا مانم چې انصار جمع د نصبیر ده او جمع د نصبیر ده خو اوس انصار د یو قوم لقب ګرځېدلی اوس من حیث الجمع مو نه استعمالوي اوس د یو قوم لقب ګرځېدلی چې هغه سلطان د مدینې منورې دي نو چې لقب د یو قوم شو نو په حکم د مفرد شو نو نسبت ورته کولی شي الانصاري لکه د مثال درکړم مدائن جمع د مدینتون ده مدائن جمع جارا دا مدینہ تندا نو جدا نسبت کوما نو دبا مدینیون یا مدنیون لے دبا مدینیون یا مدنیون لے نو حالانکہ خلقی مدائنیون اتم دا سوال دا ارگا مفرد تا حالک اس نتیجے میں دا مفرد نہ کئی نو مدینیون یا مدنیون پتا مدائنیون والے بے اب جواب کریں کہ دا مدائن جمع دا مدینہ تندا ندا مدائن دا یو خار نم دے مدائن دا جانم دے دا یو خار عالم دے ومنزل دا مفرد دے اسا زی من حیث الجمع استعمالوں کی دا مدینہ الجمع زی من حیث المفرد استعمالوں کہ مدائن دا یو خار نم دے دا یو کلی نم دے نو مفرد شو ومنزل دا مفرد شو نسبت دا مدائنی نم دا دلتا کہ انصواری اور بدی نسبت نہ اخلم چې جمع د انصار دا جمع د ناصر یا د نصبیر دا بلکې انصار د یو قوم لقب دی د یو قوم سره لقب دی لکه صدیق له ابوبکر لقب یا فاروق له عمر لقب دی دا لقب دی یو قوم دی نو په منزله د مفرد شو من حيث الجمع نه اخلم نو ذکر نسبت ورته کیږي کوئی شی په بزرگان میں انصار وہی جاتا مدینہ منورہ د سلطان د اصل وخت کې نوم ابن هیلاو ابن هیلا رسولو دا آغا خلقو لیمن نراغلی یمن کی قرآن شریف کی صورت سبا کے رب العالمین فرمائیں کہ اللہ کی یو باندو دا اعلوو دیم چھے وطوی دیکھے تو دا بردست ہو او دا اغر دیم نا لختی جدا شویو او پا غارا باندے باقونا دا سی باقونا مولانا سے پلار باندے میں اس کے لارا تلیدہ دیکھ وہاں باقونا دیکھ وہاں باقونا اور ڈیم سر دوکو لگتا تو افغانستان کے پاکمان ڈیم بھی دے افغانستان کے پاکمان بتا بھی کرے تاکابل تنجیزی کی کمال آتا ہے پاکمان کہ بغلان دے بغلان بھی دے پاکمان ضروری جو
ډېر قیمتي وبلې فرمان دغه کې مولانا صاحب یو بند هغې کې به د باران اوبه راجمع کېدې یو ډېر موقر دیوال یې ورته والو او په غاړه باندې باغونو او څنګه باغونو چې سړی به په باغ کې روان شو که نه او په سر به یې پچې ایښودې وه نو چې د باغ د سر نه به وتلو پچې به په خپله د میوونه ډکوه داسې به دا به میوه نه شو کولی په سر به دې پچې کېښوده او روان به وي نو دا میوې به خپله چې پچې سره معمولي څانګه لګېده نو په پچې کې به جوړېدلې راغلې داسې به نو دې قوم د الله نافرماني وکړه هغه بند وشلېده سم وشلېده باران راغی او داسې باران پرې راغی چې د ډېر خپلې اوبې تکې سپینې وې تکې سرې او ښکلې او تور سېلاب پرې خدای راوسته لکه زموږ د مخکې چې به موږ راغلی د سوات او تیر او چترا ټولو نه داسې اوبه راغلې داسې اوبه چې تکې سرې او بل شان اوبه وې او پلونه یې ورماتې کړل دغه څرنګې سور سېلاب راغی او د ډېم یې بلکل مات او ختمې وبلاړې ختمې شوې لکه د بیک پټ ډېم ولاړه باغونه ټول پوچ شو ختم شو او چې کومې علاقې اوبو والې دنیا خلک پکې مړه شو او چا هجرت وکړ نو یو قوم د یمن نه راغی مدینې منورې ته نو مدینه منوره کې دېره شو نو دا دوه قوم یو ته به اوس وي بل ته به خدرج وي اوس یې د نیکه نوم و خدرج یې د نیکه نوم او دواړو ته په شریکه به ابن ایلا وي نو اصل د مدینې خلک دوه قومه شو اوس او خدرج او په شریکه نوم یې ابن ایلا دی او د یمن نه راغلی او مدینه منوره کې تېره شو اصل یو خبره درته وکړم ځان سره یې وساتئ د مدینې منورې اصل سکان یهودیان دا مدینه کې اوسېدل بنو قینقاع بنو قریظه بنو نذیر الی غیر ذلک دا تاریخ ورته وایم هم صبر کوه کتاب المغازي یہ لسانی کې دا ټول تاریخ درته دی ځکه خو اوس هم یهودیانو چې مدینه ته وکړه تاسو نه اصل سکان پرې وکړئ او ځکه خو یهودیان اوس هم چې خیبر ته مونږ دی اصل سکان پرې وکړئ دا خو تاسو سره شړلي ما ډېره ورته کړې شړلې دا پرې اتباع نه کړه ځمکه خپله ستاسو نه ده یرثها من یشاء چاله چې خدای ځمکه ورکوي ورکوي تاسو له درکړې بېشکه مونږ وایو خو تاسو د پیغمبر په حق کې ګستاخي وکړه نافرماني مې وکړله نو د الله په حکم پیغمبر تاسو لرې کړی الله په حکم پیغمبر تاسو څه کړی لرې کړی او قرآن حکیم کې رب العالمین موږ ته ویلي دي ثم رجعنا لك څنګه یې کرت علینا نو د خیبر نه د عمر په زمانه کې خدای پاک وشړلی او پیشرګویي قرآن د مخکې نه کړی نو اصل سلطان د نو صاحب د مدینې منورې دا یمنیان راغلي ډېره کې راغله د هغې په ګاونډ کې ابن ایله به یې ورته ویل او چې بیا قومینه کې جګړه وه د اوس او د خدرج وروسته وایي مخکې خو یو وروڼه یو ځای راغلل وروستو اولاد یې جنګونه شروع کړل بیا رسول الله مبارک چې کله مدینې منورې ته هجرت وکړه چې ټولو اصحابو ایمان راوړه او یهودیانو ایمان راوړه نو دې یې نوم بدل کړی ابن ایله نوم یې ورته جا کېښوده الانصار والانصار د هغې لقب دی یو مفرد لقب دی الانصاري ورته وایي یحیی د یحیی صفت شو حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي وش محمد فعل أخبرني لي نمرفوشو ابن صفت محمد دي نمرفوشو إبراهيم مضاف إليه ابن دي مجرور وغير منصرف لك مسألة او تيمي بنو تيم ابن مرة وقبيلة دعية منسوب دي دا إبراهيم ودا محمد نو تیمی به د ابراهیم صفت دی که د ابراهیم صفت نو تیمی بکار دی دا د راوي صفت دی دا مقصود چې محمد دی ابراهیم خو د هغه معرفت لپاره دی نو هغه فاعل مرفوع دا مرفوع شو اخبرني محمد بن ابراهیم غیر منصرف دی محمد بن ابراهیم التیمی صفت محمد شو انه سمع لمحمد نبي ذبول عبيد محمد محمد اولاد الرجانا علقمة ابن وقاص الليثية تكمل غلط में हुई علقمة مفعول به سمع عليه منصوب شو ابن صفت در علقمة له منصوب شو وقاص مضاف إليه ابن ده مجرور شو ليثي ده وقاص صفت نه له ده چا صفت شو ده نبي مخصوص قرابي ده علقمة ده منصوب الليثية منصوب رسول بنو ليث وتويل يوم قرينا
بنو لیس ابن بکر هغې ته منسوب دی ځکه لیسي ورته ویل يقول أسوي علقمة يقول كده من علقمة تراجيري سمعت عمر بن الخطاب عمر مفعول به سمعته منسوب شو ابن دار صفة منسوب شو أو خطاب مضاف إليه ابن شو يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تكتب يوبرك تاس وسرفت وايقات رضي الله تعالى عنه وعنهم سبواي عنه ضمير راجش عمر او دا عنهم دا عمر فاتباع کې د هغه حمیدین واخلا تر د علقمه پورې جوړ راځي الله دې راځي چې دا عمر وهم او د حمیدی سفیان یحیی محمد ابن ابراهیم او علقمه جوړونه نو دا څنګه شو رضی الله عنه کې د دې صحابي ته شو او هم چاته شو د صحابي نه علاوه ټول راغی دا وسره وایي اوس یو ځل بیا سره دلو حدثنا وذا حدثنا اخبرنا انبانا پورا تفصیل پس دې فواید اصول کې معنی طریقې لري او راځي په دغه طرح امام بخاری او بعض محدثین چې د حدثنا اخبرنا انبانا من کې فرق نشته کتاب العلم کې خپل امام بخاری په باب یې چې حدثنا اخبرنا ټول یو شی دا شیخ حمیدی په یو شی په حواله کې یو شی لیکن امام نسائی او بعض نور محدثین هغه ویلي کې فرق دی فرق د نام څنګه وی چې استاد لګیا وي او استاد عبارت وي او شاګرد دی تاوي نو دا شاګرد سبا خپل شاګردانو ته وایي دې به حدثنا وایي یا سمعتو وایي سبوي حدثنا او یا سمعتو دا چې کله استاد عبارت وي او شاګرد ته وایي او چې کله شاګرد لګي عبارت وي او استاد یې ته وایي نو دا شاګرد په سبا سوي دې به اخبرني وایي یا اخبرنا ورسا سبا ته محدث او ته حدثني نو دا به سمت وایي چې دا څنګه محدث وي دا هغه عبارت ما ویلې ته وایي او کتا سبا وایي اخبرني فلان ما یاد کې دا به کوم یو مولانا صاحب دا عبارت ویلې ما وایي او که انبأني دی وایي دا به سمت وایي ادا کلمه استاد نه عبارت وایي نو ورته ما ویلې زما بل مرګري عبارت په استاد ورته وایي خو دې نو ما دا بل مرګري عبارت وایي جو استاد ته وایي او اصل په جمعه کې نه جو استاد ته کله اورو نسائی دا فرقونه کې تر نو بعد محدثینو نو حدثنا کوم کې به دا وایي شابه سي جو استاد نه ویلې سمېټو وایي او اخبرني او اخبرنا کوم کې به شابه سي دا ماته عبارت وایي او انبأني انبأنا بکم دے کے وے دې ما نه ویلې دې ما ته عبارت ویلې بل مرګري دې ما ته عبارت ویلې او تا هغه ویلې رسول الله صلی الله علیه وسلم نو سبا دی وی حدثني دې شرط دې لري چې زمانه ویلې سبا تم هغه شی باندې ساده او دا خپل خود د نبی شاه هغه زنانو ته چې اخبرني دا ورسره دی چې زمانه عبارت ویلې او که سبا دې شی باندې ساده هغه خپل شاګردانو ته چې انبأني دا ورسره مطلب چې بل مرګري استاد ته عبارت ویلې دا اوس دا بعضې وخت حدثنا دی بعضې وخت حدثني دی مرفع بینهما نو حدثني هغه ځای کې به دې وایي چې صرف ضرب یې ناست و ما ته یوازې ویلې او حدثنا به کوم وخت کې وایي دې کې اشاره دی چې استاد نه مې اورېدلې دی خو نور مرګري راسره ګوره عجیبه نقطه شوه انبأني به دې کوم ځای کې اخبرني به دې کوم ځای کې وایي چې صرف د ما ته عبارت وي بل څوک نو او اخبرنا به کوم وخت کې وایي چې عبارت خود ویلې د ملګری ورسره او انبأني به کوم وخت کې وایي چې دوه کسان دی یو ته عبارت وي دی اوري او انبأنا به کوم وخت کې وایي چې شاګردان کړي وایي چې دا فرق کړی دی امام نسائی او بعض محدثینو او په عام ډول په اصطلاح کې هیڅ فرق نشته دا کما چې د حدیث او د خبر متعلق ترجمه چې خلک په فرق کې د خبر او د حدیث او اثر او دولت او په عام استعمال کې یو بل استعمالي هیڅ فرق پکې نشته دی دې کې به یو بل خبر کوم چې حدثني سماع من الشيخ سمع طبراني او قراءة على الشيخ سمع طبراني شيخ ما اوري دا مضبوط شی دی تحمل المرأة او شیخ د عبارت به دا مضبوط شی دی نو دا تاسو ته فواید اصول کې روان دي ښه دا نه پرې کوم دلته روان دي
اور کی تفصیلا درته ان شاء الله ولذي ذکر وکړو. اوس بدل دی اول نقطه لرا بل څه دې به لفظ ما ویلو استاد سبب به پکې کوم دی ونشتا وای وبه قال حدثنا به د من کیا راځي سند متصله تا مان سند متصل د امام بخاری پورې مان سند متصل د امام ترمذی پورې مان سند متصل د امام بخاری پورې اب تاسو ان شاء الله ترمذی کې اگر ضرور جیسے ترمذی کې ذکر کوما یو مان واسطه محمد ابن اسحاق پورې یو د محمد ابن اسحاق او عمر ابن تبرز پورې او یو د عمر ابن تبرز نواته امام ترمذی پورې او یو د امام ترمذی نه ولي صاحب چا پورې امام رسول الله مبارک پورې تر کې زمانہ تر امام بخاری پورې زمانہ امام نسائی پورې مان ابن ماجه پورې مان امام مالک پورې مان د امام مسلم پورې ټول درته نو ګورو پکاته ده چې دغه امام د تنکینا غلط تنکینا نو دا په ویلا باندې ګردان کې پیړ په باندې کې دي نو مولانا صاحب زبا اختصار او سبب وبه پدا اصالات متصل دی مال امام بخاری دا ټول وغیرہ دا اصالات متصل دی مال امام بخاری پورې کوم ځای متصل دی نو دا په اخر کې سند درکو باندې کېږي حدیث کی دورہ خلاص ہے کہ جب مثلا کو سند اگے سند کے نور استادانو نشتا زما باندې نشتا هغه کې ما د خپل ځان نه نیولې دي او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د بخاری پکې دا مالک هم دې پکې نسائی ته پکې ابن ماجه ته پکې ټول دي حدیث صحیح نمبر باندې دي ټول ته رسول ان شاء الله ولدي نو دا کوم به ودا سند دې د چا راځي ته وایا هغه سند متصله ده چانا ما نه چا پورې امام بخاری پورے پدا سند متصل سره قال امام بخاری ویلي پدا ویو نه امام قال بخاری ویلي نو باندې وایي په کتاب بخاری ویلي ته وایي چې قال امام بخاری دا زمانه استاد لا څنګه وایي چې قال نو زه چې دا هغه زما په میاس کې یو سند شتا دا هغه زما په میاس کې یو سند شتا او هغه متصل دی به کې اشاره کوي او کته مسله دوه راشي سره دا کوم په شي نو دا به دا سوال دا پښو چې تاسو کوی چې د امام بخاری نه نقل کوي چې امام بخاری په حق سره حمیدی امام بخاری په حق سره حمیدی نو تاسو په ملاقات شوی او سره نه اوسې کوي نو دې زموږه په میاس کې یو سند متصل دی نو دا څه وکم و به پدا سند سره چې متصل دی زمانہ چا پورې متصل دی امام بخاری پورې نموندا سے وایو وبه قال حدثنا دا سے وایو وبالسند المتصل مني الى الامام الحافظ الحجه امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن برزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله اقول پورا ست کنا نو قال وصدقوا قال امام بخاری وی حدثنا الحمیدی نبوی شیخ خبر وبالسند المتصل مني للمختصر كما وبالسند المتصل مني الى الامام البخاري وبالسند المتصل مني الى الامام البخاري قال امام بخاری وی حدثنا وساشي اول نقطه حدثنا مخي واسكه کې او جاوته وبه قال سمعتي خط وبه قال به ذي اجازه راجي شو شوا سند متصلتا چا کوله متصل بخاري دا نو قال کې ذي بخاري راجي شو نو حدثنا مقوله امام بخاري دا قال ومقدر كم نو حدثنا مقوله جاشوا امام بخاري او فاعل حدثنا حميدي امام بخاری وای ورا بالسند المتصل مني الى الامام البخاري سند متصل کو لو قال امام بخاری وای لدی مقوله سره امام بخاری حدثنا الحميدي چې ما ته حميدي دا خبره کړې ده اوس په باندې پوښښ دا یو خبره ده بل خبره ده راشه مولانا صاحب وبالسند المتصل مني الى الامام
مراسل خبر رسانی دې سند حکم سریدا کم سند دی فرق دی څنګه فرق دی ډېر نه رسول الله مبارک په منبر دا ویلې دي صرف عمر نه کوي رسول بخاری کې بلاشي په منبر څوک دې نه کوي عمر بیا په منبر ویلې او په بخاری کې بلاشي یا ایها الناس رسول الله مبارک ویلې یا ناصر یا عمر بیا په منبر ویلې دي اگر دې صرف یو د محمد القمه یو شاګرد صرف یا محمد ابن ابراهیم صرف یو شاګرد دی یحیی ابن سعید او د یحیی ابن سعید بیا شاګرد بعض علماء وایي د یحیی ابن سعید 200 شاګردان دي په دې حدیث سو کوئی 200 شاګردان دي او حافظ ابن حجر فتح الباری کې لیکلي دي په ما تطبق کړی د سلم ابن پورا کړ ما تطبق کړی دا سلم ابن پورا کړ دا راځه په علم نو دا حدیث د یحیی ابن سعید نه لاندې مشهور شوی ورا هغه خبره احتجاج د یحیی ابن سعید نه لاندې څه راځي شهرت دې شاګردان جواز سفیان نه دي 200 جواز سفیان نه دي 200 جواز سفیان نه دي سجدي نو بیا د هغه شاګردان په نور کې او یحیی ابن سعید متفرد دي شاګردان محمد ابن ابراهیم ویګه او محمد ابن ابراهیم متفرد دي شاګردان د چا کې القمه کې او القمه متفرد دي شاګردان د چا کې عمر کې او عمر متفرد دي صحابه کې نو سورہ بیا متفردین شوګرا یحیی یو محمد ابن ابراهیم دوا القمه درې عمر ضرور نو حدیث فرق شو غریب تتبع یو کړه د اعتبار خود زبردست خدای یحیی ابن سعید بل مرګري نه دی پیدا د محمد ابن ابراهیم د دې حدیث څخه د محمد ابن ابراهیم بل مرګري د عالم شاګردانو کې نه دی پیدا کړی چې دا حدیث ته نه او د عمر په شاګردانو کې بل څوک تعامل علاوه نشته چې دا حدیث ته منقول دي کې ټول حدیث ورته او دا حضور پاک شاګردانو کې د عمر نه علاوه بل څوک تاسو حدیث نه دا حدیث فرق کوي نو راځو په حاکم دي صاحبوله ورو ابي لیکلي چې د صحیح حدیث لپاره شرط دی چې د فرد نوي یا عزیز یا مشهور ګوره صحیح شرایطو کې هم دا شرطونه وي صحیح نه دي هغه کو ډیر څه کوي حاکم دي شاذ او علماء کوم شرطونه لري هغه راویات په موصوف په صفات کمال شاذ بندي معلل بندي متصل بندي او په هر زمانه کې کم از کم 100 راویات وي دعا یا رسول نو علماء لیکلي دي حافظ ابن حجر په حاکم باندې امام بخاری رومي روایت درته دي پرستانه رومي فرق دي صحیح بالاتفاق اور رومي حدیث فرق دي او سورہ بیان کې فرق دي سره او اخیری کې کوم حدیث دي اخیری حدیث دا ابو زرعان واصله تر اخره پورې راځي احمد بن اسحاق اشکار قال حدثني محمد بن فضيل عن محمد بن فضيل أنفر عن عمر بن الخطاب أنفر عن أبي زرعة أنفر عن أبي هريرة أنفر في حديث فرق غريب غريب أخيري رواية كم يولي لك أنفر دارت شفان خلق جسوب الزهير فارق شرط علي فرق أو غريب بني كم أسكم يا بعديد يا بمجهور بكل شيء كان خذ بالك مخيرون يقول سمعت عمر بن الخطاب ذات الحالات دي اشتعيات عمر بن الخطاب نبصر دون من التروي حدثنا ولا يفرقون من التروي او دناويان مختصر حالات من التروي او ديكي وضع حديث تسنت حال من التروي اذا حديث فرق دي او دريوالا يحيى بن سعيد متابعي محمد بن ابراهيم متابعي علقمة متابعي ما وجه يحيى بن سعيد صغار تابعين كده محمد بن ابراهيم واوساط كده علقمة كبار كبار بنا كبار او عمر حالات بعد شو طب ان شاء الله نزيد صباح الخير ان شاء الله صباح الجمعه مولانا صاحب لو قلت المدير والا سبق الله تعالى